د رمضان مبارک برکات والا میاشت دی شروع ده. الله دې ټول مؤمنانو باندې په صحت باندې او په خیر او عافیت سره الله تیر کی. د دې عبادت دی الله پاک زمونږ نصیب کی. حقیقت دا دی چې رمضان مبارک دا یو اعلی او بهترین میاشت ده. حدیث مبارک نبی علیہ السلام کی راضی چې د جمعې ورځ دا سردار دروازو دا ز سردار د پیغمبرانو علیهم السلام یم او رمضان مبارک دا سردار میاشت د ټول میاشتو دا. حقیقت دا دی چې دا ډیر برکات والا میاشت ده. قرآن کریم کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر. مونږه د دې قرآن کریم نزول په شپه د عزت کې او شپه د قدر کې چې د دې شروع کړی ده. د دې رمضان مبارک برکات ولی زیاد دي چې قرآن کریم بهترین کتاب پدې کې نزول د دې شریف شوی دی او خاص کر په 20 د رمضان باندې د دې نزول چې دی شوی دی. د قرآن کریم او د رمضان مبارک یو بل سره لوی تعلق دی. حدیث مبارک د نبی علیہ السلام کې راځي چې نبی علیہ السلام با په رمضان مبارک کې جبريل علیہ السلام راتللو او نبی علیہ السلام سره تکرار د قرآن کریم کولو. د قرآن کریم چې کم مسائل دي، د قرآن کریم چې کم الفاظ دي، د قرآن کریم د دې تکرار به نبی علیہ السلام سره چې دی کورلو. او چې کم کال باندې نبی علیہ السلام وفات کیږي نو 2 ځله جبرائیل علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره تکرار د قرآن کریم چې دی کړی دی. گویا کې د قرآن کریم او د رمضان یو بل سره یو ډیر لوی تعلق دی. د قرآن کریم فهم حاصل اول دا په هر یو مسلمان باندې لازم دی. قرآن کریم کی اللہ فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آغا اللہ چتابانی قرآن کریم فرض کړی دی. گوئے کہ دا قرآن کریم علم چې دی په هر یو مسلمان باندې فرض دی. قرآن کریم کے وَلِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ رشتہ سپارہ کے اللہ ہوئی. وَلِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ خلق دیتا قرآن کریم پا آیاتون کی سوچ اور تدبر کی. پنځم سپارہ کے اللہ فرمائی افلا يتدبرون القرآن. دا خلق پا قرآن کریم کی سوچ نہ کئی. ولی خلق پا دے قرآن کریم چی دے سوچ نہ کئی. شپږیشتمه سپاره کې عمدغه شان الفاظ دي.
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دا خلق په قرآن کریم باندې سوچ نه کوي ولې د دوی په زړونو باندې چې دی تالی راغلي د قرآن کریم نه. دا قرآن کریم مونږ له راغلی دی، مونږ قرآن کریم له راغلی یو. بغیر د قرآن کریم نه زندگی تیرول پتن لګي چې څنګه زندگی ده، پتن لګي چې دی دا د قرآن کریم نه بغیر زندگی تیرول دا. فبأي حدیث بعده یؤمنون. قرآن کریم کې الله فرمایي پکم یو خبره پس د قرآن او سنت نه مداخلت پدې ایمان وروړي. شلم سی بارکه الله فرمایي حتی اذا جاءوا، چې دا خلق آخرت تلار شي قیامت ورځ راشي. حتی اذا جاءوا قال الله ورتوي اکذبتم بآیاتی، تاسو زما په قرآن کریم باندې زما د قرآن کریم دروژنتیا کړې وه. اما ذا کنتم تعملون. الله ډیر افسوس سره الله فرمایي اما ذا کنتم تعملون. اخر سوچ تاسو په دې باندې عمل کو، په دنیا کې تاسو په څه باندې عمل کو، په دنیا کې تاسو څنګه زندگی تیروله، بغیر د قرآن کریم نه تاسو څنګه زندگی تیروله. اما ذا کنتم تعملون. نو د قرآن کریم کم از کم چې دی په رمضان مبارک کې انسان چې دی په رمضان مبارک کې قرآن کریم چې دی خلق راوالی یوازې تلاوت نه تلاوت لوی درجه ده، لوی درجه ده. خو د قرآن کریم صرف تلاوت د پاره نه دی راغلی بلکې ولیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. پکار دی چې خلق په قرآن کریم کې سوچ وکړي، خلق د قرآن کریم باندې عمل وکړي. قرآن کې دی الله فرمایي افلا تعقلون. ولې تاسو کې سوچ نشته؟ تاسو به دا سوچ د سره لپاره استعمالوي. دا ته چې انسان الله پیدا کړی، ته چې انسان الله پیدا کړی، سوچ یې تعالی درکړی دی. کله چې آدم علیه السلام الله د آدم علیه السلام جزء الله پاک جوړ کړل او عقل الله پیدا کړ، نو الله عقل ته فرمایي چې دا جزء به زه پتا باندې نیسم، دا جزء به زه پتا باندې نیسم. نو چې کله مونږ په قرآن کریم کې سوچ ونکو، قرآن کریم کې عقل ونه چلو، نو مونږ به د دنیا لپاره عقل چلو، د دنیا لپاره د دنیا دی لګي زندګۍ لپاره مونږ چې دی لوح العبد لپاره دی او اوا لپاره مونږ چې دی سوچ کو په قرآن کریم کې. نه قرآن کریم دا قرآن کریم مونږ له راغلی دی او مونږ دی له راغلیو. مونږ به په قرآن کریم باندې چې دی دا مزدکو. نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین اعلی انسان پتا سکے هاغه دی چې قرآن کریم په خپل زده کوي او بل ته ښيي. بهترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین نبی علیہ السلام په خپل علم کامل سره چې د الله د طرفنا الله ته ادب نبی علیہ السلام ته ورشو، هغه سره الله نبی علیہ السلام فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن. په خپل علم کامل سره نبی علیہ السلام فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین او اعلی پتاسو کې هغه انسان دی چې دی قرآن کریم وای او په قرآن کریم بل ته چې دی ښيي. نو قرآن کریم خاص کر رمضان مبارک کې چې دی دې سره تعلق ساتل دا انتهایی چې دی لازمی، انتهایی لازمی خبره ده. او مونږه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وي چې مونږ دې قرآن کریم نه راغلي او قرآن کریم زمونږ دپاره راغلی دی، دا به مونږ زده کوو او په دې باندې به چې دی عمل کوو. نو بیا د آخرت زندگی به زمونږ په راحت وي او په سکون او په اطمینان به انشاءالله. دا د قرآن کریم
د فهم او د قران کریم د پاره چې دی دا یو څو خبرې چې دی وشولې مسائل د رمضان مبارک مسائل د روزو چې دی دا زده کول دا لازمی خبره ده مونږ چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وای نو د دې دو اجزا دي لا اله الا الله د الله احکامات بچ دي منم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله احکامات په طریقه د نبی علیہ السلام باندې منم نو ګوره رمضان مبارک روزي فرض دي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اوس دا فرضیت او د دې مسائل به مونږ کم زیاده زده کوو دا به د نبی علیہ السلام نه زده کوو نو چې کله هر یو طریقه باندې د نبی علیہ السلام هر یو عبادت باندې د نبی علیہ السلام طریقه رااله هغه اعلی سونه پر سهاگا اعلی اوجد درجه والا عبادت چې دی ګرځيږي او کنه مونږ په دې باندې خپل طریقه چې دی ورکړه نو ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه چا چې بغیر د اسلام نه بلې او طریقه چې دی ولټولا نو دا به هیڅ کله ودنه قبول نشي هیڅ کله بددنه چې دی قبول نشي مخکې مونږه هغه مسائل ذکر کړو چې په هغې باندې روزې ته هېڅ نقصان نه رسېدو اگر که د خلکو په خیال کې روزه ماتېدله خو په هغې باندې روزه چې نه ماتېله په تېره جمعه مونږه دغه مسایل ذکر کړو نن به مونږه هغه مسایل به چې دي زده کوو چې صرف په هغې باندې قضا راځي قضا د روزې چې دی انسان باندې لازمیږي صرف یوه روزه په دې باندې دې روزې ته نقصان ورسېده صرف د دې به قضا راوړي کفاره په دې باندې نه راځي د کفارې بیان انشاءالله چې دی کوو وروستو لومبنۍ مسله کله چې انسان خولو کې اوبه اچولې چارهدام یې کو او خولو کې اوبه اچولې نو ګوره په دې کې به دا به چونکې روزه ده نو په دې کې موږ به احتیاط کوو او ناګره د چې دی خولې ته اوبه واچولې چې خولې ته اوبه واچولې هغه اوبه تېرې شولې نو د ده روزې ته نقصان ورسېده روزې چې دی ماته شوله خو صرف د دې روزې به چې دی قضا راوړي او دا روزه به هم چې دی برابرئ دا به ماښامه پورې برابرئ خوراک څښاک به نه کوي هسې نه چې دی وایي چې زما روزه ماته شو بس اوس په ماته کم نه دا روزه هم چې دی سر ته رسوي او د دې په ځای باندې یوه بله روزه چې دی نیسي دغه شان دویم نمبر مسله انسان یا خو کاروبار یې داسې و یا چې دی هسې چې دی ناستو ملګرو سره په خوله کې څه داسې اچولو چې عام طور هغه د خوراک دپاره مونږ نه استعمالو مطلب د تسبو یو دانه چې دی خولې کې واچوله یو چرې چې دی خولې ته واچوله د لرګي یو حصه چې دی هغې خولې ته اچولې ده او هغه ناګهانه چې دی تېره شوله نو په دې باندې صرف قضا د دې روزې چې دی راله کفاره په ده باندې نه راځي صرف یوه روزه به چې قضا راوړي او دا روزه به هم چې دی سر ته رسوي دغه شانتې انسان چې دی پوزې کې تیل واچول یا جلابې چې دی دا یو دوی ده دا یې چې دی خولې ته واچوله پوزې ته واچوله نو په دې باندې روزه ماته شوله صرف د دې روزې به چې دی قضا به راوړي دا مسله په هدایه کې دا زموږ د فقه معتبر کتاب دی طلبا چې کله مدارسو کې اخیری د فقه کتاب وي نو هدایه وي دا شانتې څلورم نمبر مسله د انسان خولې ته چې دی انسان خوله غاښونه چې دی وینې شو یا جبه چې دی وینې شوه او دغه چې دی وینه خولې ته چې دی لاړه او تېره شوله خولې ته دغه وینه لاړه او تېره شوله نو په دې باندې
صرف د دې روجې قضا وروړي کفاره په دې باندې نشته خدا روجه به هم سر ته رسوي. پنځم نمبر مسله انسان غاښونه چې دي صفا کول، ټوت پوډر چې دي استعمالول یا ټوت پیسټ استعمال. ګوره ټوت پیسټ او ټوت پوډر استعمالول پر روجه کې ندی پکار خو انسان کو چې داسې و چې ایرو دي نه یا وی انسان چې را زه غاښونه صفا کوم او خولې ته به مې دا ټوت پیسټ یا ټوت پوډر لاړ نشي او غاښونه به صفا کوم. اوس دغه ټوت پیسټ یا ټوت پاوډر چې دی هغه د ده خولې ته چې دی لاړ او تیر شو نو په دې باندې صرف قضا راله کفاره په دې باندې چې دی نشته. دا فتاوا عالمگیری زمونږ د فقه کتاب دی فتاوا ده. شپږم نمبر مسله انسان په هیره باندې خوراک سکاک وکړو نو روجه خو نه ماتېږي. اوس د انسان خیال دا راغی چې بس زما خو روجه ماته شوله او بس زما خو روجه لاړه او دته مسلې پته نه وه چېرې روجه په ایره باندې نه ماتېږي او ده خو بیا د هغې نه بس خوراک سکاک شروع کو نو په دې باندې صرف او صرف کفاره نه لازمي، په دې باندې صرف او صرف قضا د دې روجې چې دی راله. دا در مختار کې دا مسله زموږ د فقه کتاب دی. اووم نمبر مسله انسان الټې چې دی وکړلې نو الټې سره خو روجه نه ماتېږي. اگر کو پټکه باندې خولې بني اگر کو ډېرې زیاتې وي بار بار وي نو روجه نه ماتېږي. ها پر الټې باندې روجه نه ماتېږي خو انسان خیال دار چې یار زما خو روجه ماته شولو د هغې نه پسې خوراک سکاک شروع کړو نو په دې باندې صرف د دې روجې قضا راله دا به سر ته رسوي. د دې روجې قضا پې راله او کفاره په دې باندې چې دی نه راځي. زمونږ مراقي الفلاح د فقه کتاب دی هغه وایي د رمضان مبارک روجه اتفاقا چې دی دا ماته شوله نو بیا به ګوري وي مونږه خوراک سکاک په چې دی نه کوو ها سارا دن روزاداروں کی طرح رہنا واجب ہے دا لازمی دی. مراقی الفلاح دا د زنانو چې دی خاص مسله ده. ایسے دا برلوڈ سپیکر لگ بنتی زنانا د تشو او دسماتو ځای کې تیل واچوي یا دوی واچي نو په دې باندې روجه د زنانه چې دی ماته شوله. زنانو ها د سړو نه سړي که چېرې د تشو او دسماتو ځای کې دوی واچي تیل واچي وغیره نو په دې باندې روجې ته هېڅ نقصان نه رسېږي د سړي. او زنانا که چېرې داسې وکړي نو زنانا روجه چې دی ماته شوله. دغه شان ډاکټرې دی د زنانا چیکاپ کولو او ډاکټرې دی په ګوتې سره چې دی چیکاپ کولو نو روجه د زناناو چې دی ماته شوله. دغه شانتې د کتاب لیکلي چې جدید مسائل کنا جدید مسائل انسان غاښ چې دی ویستلو د ډېر ضرورت په بنا باندې انسان غاښ ویستلو او د انسان
خوله چې دی خوله ته اوبه یې دغه چې دی تېره شو وینه تېره شوله نو په دې باندې روژه چې دی ماته شوله صرف قضا د دې روژې ده دا فتاوا شامی دا زمونږ د فقه کتاب دی دا هغه دا مسله چې دی ذکر کړې ده جدید مسائل کې دویم مسله په روژه کې پوزه کې او وخت کې چې دی پوزه او وخت کې لمدا دوی واچي نو روژه په دې باندې چې دی ماتیږي روژه په دې باندې ماتیږي یادا شانته اوچ دوی دا انسان پوزه ته واچولا وخت چې واچولا او هغه د انسان دماغ ته چې دی ورسېدا د انسان دماغ ته ورسېدا نو په دې باندې روژه چې دی ماته شولا قضا به د دې روژې وروړي کفاره په دې باندې چې دی نشته جدید مسائل کی سلورم نمبر مسئلہ انسان انہیلر دا چیزی دا پوزی دا وی دا زینوسین وغیرہ دا نزلی زکام دا وی دا شانت ویکسے چیزی اولگول پوزی کی دغکل نو پدی باندې روجه چیزی ماتشولخا ویکس اب پرون چیزی یو نوجوان تپوز کلو نو ویکس سرا انہیلرو سرا پدی سرا زینوسین دی سرا روجه چی دی ماتی گی ہاں پدی باندې روجه چی دی ماتی گی دا شانتی دا فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مسئلہ چی دی رہا فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 418 انسان بیمار شو ناگهانه بیمار شو نو پد باندې او داسې بیمار شو چې د دوی وته ضرورت راغی نو ګوره شیخ فریدا د مونږ به د ځان نه چې دی سوی پښتانه سوی چې د ځان نه چې ځان دغه کینو بی علم شیخی کینو دا کفر یې بس بی علم شیخی نه صبر روجه بس دا اخرو دا روجه هو چې دی دا خو فرض روجه دا خو چې دی بس کوم رمم دا روجه برابر نه قرآن دوزلوی فمن کان منکم مریضن بیاوی فمن کان منکم مریضن کسوک بیمار وی او علی سفر یا پا سفر کیوی نو فعدت من ایام اخر شمیردو کی د نور ورځونه دا روجه دی اخری ارسونه چې دی بیماری دا روجه دی اخری او بیا به نور ورځې چې دی روجونی سیدا پر اوس کو چره چا د ځان چې دی شیخی کولا بی علم شیخی کولا بی علم شیخی نو او دی پدی کې مرشو نو دا غوري خودکشی ده ها دا غوري خودکشی ده دا نه چې یاره بس زب چې دی په عبادت کې چې دی نه قرآن دوزلو دا بدن الله جوړ کړی دی دا مشین الله جوړ کړی دی الله دا د دې ټولو د دې هغه نقصانات او د دې چې سونه دغه دی الله ته پته لګي نو ځکه الله فرمایل چې څوک بیمار وي روزه دی اخري د ځان لري شیخي نه کوي زما ډېر مودي خبره زما ذهن ته څور کوټي مخ یاد دی راته زما پلار چې دی بیمارو او ټایفایډ یو الله دې وبخي ټول مسلمانانو سره ټایفایډ یو ډاکټر ولا راغلو کور ته راغلو نو هغه پلار مې روزه نه ماتوله ډاکټر ورته وایي دا د شریعت مسله ده چې روزه تو اخرى دوی استعمال کړي ته جوړ شي وګوره مونږ به د الله عبادت په صحیح طریقې سره وکړو چې زمونږ بدن ټیک وي چې زمونږ بدن ټیک نه دی نو مونږ به عبادت په کومې طریقې سره وکړو مونږ به عبادت نشو کولی چې کله زمونږ بدن ټیک نه وي نو چې کله زمونږ بدن ټیک دی مونږ به عبادت صحیح طریقې سره وکړو نو
په بیماری کې روزه خوړل دا عیب نه دی او ما ته به دا خو ډېر رمضان مبارک دا د بیماری په وجه باندې تا روزه وخوړله نو ته چې عام ورځ باندې کم دغه کې قضا راوړې نو همدغه شان ثواب به تا ته میلاویږي څه چې تا ته په رمضان کې میلاویږي. ښه کم ثواب چې تا ته په رمضان کې میلاویږي هغه تا ته چې دی په عام ورځ کې میلاویږي. دغه شان چاته چې نی روزه پېشمني له پاسېدلې دي او موږ خو دا خیال نه کوو که نه موږ دا ټیم ته نه ګورو ټیم او خوراک څښاک هم کوو خوراک څښاک هم کوو ناګانه چې نی سحر راختلی و چې دې موږ خوراک کولو یا څښاک کولو نو د دې احتیاطاً نو پدی باندې د پدی روزه به قضا راوړي او کفاره پدی باندې چې نشته. ګوره پدی کې ځان پدی باندې ځان پیول دا لازمی خبره ده. نن چې دی 19 یا 38 منټه راپاسه چې دی دا سحری اخیری انتهایی سحرو پدی کې ډیر احتیاط کول پکار دی. دن 18 یا 19 منٹ دا پارتا چې دی نن اخیری ټیم و نو دی کې احتیاط ډیر کول پکار دی. مونږ بس دغه شان خوراک کو خوراک کاسکاک خوراک نه زمونږ هر یو سیس ګوره نبی علیہ السلام فرمایي ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنهارها تاسو مې په یو صفا دین باندې پرېښودلې زه خو روان یم دا یو سور د مرګ نه یو څو ورځې مخکې دا نبي علیه السلام فرمایلي چې شپې هم په شانتې ده ورځې چې دی رڼا ده نو هر یو څیز شریعت واضح کړی دی. اوس په مونږ د هر یو څیز نه ځان به چې دی پیو څنګه چې ما مخکې تاسو ته ووي چې قرآن کریم کې الله فرمایي ولیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب خامخا دې خلک په قرآن کریم په آیاتونو به ځان پیږي او الله وی اما ذا کنتم تعملون اخر ته چې دنیا کې تا زندگی نو تا په څه باندې زندگی تیروله د دنیا زندگی د تعالی سره درکړی شو نه دا د قرآن کریم د پاره او د قرآن کریم د فهم د پاره او باغی باندې د عمل د پاره تا د دنیا زندگی درکړی شوی ده. ها خوراک سکاک د پاره نه لوح العبد د پاره مزو چشور پاره نه مزي چرچی میں انشاءاللہ جنت کې کو انشاءاللہ نو ځان په مسائل باندې پیول دا ډیر ضروری لازمی خبره دي لازمی خبره ده. اوس هغه مسائل چې باغی باندې قضام راځي د دې روجي به قضام وروړي او کفارم چې دی راځي. کفاره څه مطلب؟ کفاره دا چې یا به غلام آزاده ونه سبا د غلامانو دغه نشته یا به غلام آزاده یا به چینی شپیتو روجی نسی او یا به شپیتو مسکینانو لا روټه ورکې د یوې ورځې پورا داغه بچ دی خوراک اسکاک کول ورکې. اوس کو چې رسو ګوي چې رز شپیتو روجی نسم د یوې روجی پسر ګور رمضان مبارک دونه بهتره میاشته چې د دې روزه دی اسی به سم خوړله نو شپېتو روزې به دي اوم چې دی پوره ثواب نه میلاویږي. بیمار تا یا په سفر کې هغه ته میلاویږي دا ثواب در عام روز باندې خو چې قصدن عمدن چاو خوړله نو هغه ته دا ثواب نه ملي. شپېتو روزې به نیسي خو د رمضان دا روزې دې درې برابر نشي کېدلی. او که چېرې داسې وشول چې د یو کم شپېته روزې چې دي ونیولې او یا شپېتمه روزې چې دي د بیمارۍ په وجه باندې اشد ضرورت انساني ضرورت په وجه باندې ماته کړله نو بیا دا روزې تر سره دې ته کفاره ویلی شي. نو لومبنۍ مسله د رمضان مبارک قصدن عمدن روزه خوړل په دې باندې د دې روزې هم قضا راوړي او د دې په ځای باندې به
دو میاشتې روجې نیسي، 2 میاشتې روجې بچې نیسي. دا څه ګپ شپ نه ګورې. مونږه مسلمانان یو. مسلمان څه ته ویلی شي؟ مونږه هر یو څیز الله ته وسپارل. کم ساروي چې مونږه پیزوانی کو، پیزوانی دی ته عربی کې مسلم ویل شي. مسلم دی پیزوانی. نو مونږه پیزوانی یو. مونږه پیزوانی یو. او څه مطلب چې ما ته قرآن سوی، ما ته احادیث مبارکه د نبی علیہ السلام سوی، زه به مقشانتې چې دی چلیږم. دانا چې زمونږ پشان مسلمانی، زمونږ پشان مسلمانی نه، زمونږ پشانتی مسلمانی نه. زه به د شریعت مطابق، زما غم خادي به د شریعت مطابق وي، عبادات به زما د شریعت مطابق وي، کاروبار به زما د شریعت مطابق وي، کیناستل پاسېدل به زما د شریعت مطابق وي. هر یو څیز به د شریعت مطابق وي. څنګه چې ما تاسو ته وي نبی علیہ السلام 2-3 ورځې مخکې د خپل مرګ نه لیلها ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنهارها، په داسې دینم پیدم چې شپې په شانتې ده، ورځې چې دی روحانه ده او رڼا ده. دا نه چې مونږه زمونږه بوډا چې دی، زمونږه بوډا د شریعت نه خبر، زمونږه نوجوان د شریعت نه خبر، زمونږه زنانه د شریعت نه خبرې، زمونږه هر یو فرد د شریعت نه خبر. او مونږ وایي مسلمانان یو. او یو کس ته چا وي چې ته مسلمان وي، زه مسلمان وي، تا ته څه پته لګي؟ وي زما د نیکه مسله او کوزه چې دی منکرې ده، نو هغه کوزې والا او مسلې والا مسلمانان یو. نا قرآن وی اما ذا کنتم تعملون حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی. کله چې آخرت تراشي دا خلق، نو الله ورته وی اکذبتم بآیاتی، تاسو زما د آیاتونو دروغجنتیا کوله. اما ذا کنتم تعملون، اخر تاسو پس باندې عمل کوو، اخر پس باندې عمل کوو تاسو چې تاسو قرآن او سنت نه وي، پس باندې تاسو عمل کوو. دا ګورې ګپ شپ نه دی ښه، دا ګورې ګپ شپ نه دی. دا دونه قیمتي زندگی مونږ ته ملو شوې ده که نه؟ نو دا ګورې ګپ شپ د پاره نه دی ملو شوې، ښه د خوراک څښاک د پاره نه دی ملو شوې. اوې زه چې ځان ته ګورم که نه، اکثر ځان ته وګورم، نو ګیره مې چې دی دا نه وه، دغه شان ټول خلک، او ګیره مې چې راله توره وه، اوس ځان ته ګورم نو سپینه ده. حالانکې زه ویم چې دا څنګه د زندګي څنګه تېره شوله. دا ګورې دغه شان هر یو کس وي. ښه نو زمونږ دا زندګي د مونږ دپاره عطیه ده. څه دپاره عطیه ده؟ چې مونږ پې الله راضي کړو، مونږ پې نبي علیه السلام راضي کړو. او ما تاسو وی که نه، مونږ مسلم یو، مونږ یې پیزواني کړي. مونږ به نو پیزواني ګوره غاټ اوښتې، او د 10 کال یو ماشوم دی هغه یې مړه کاږي، د 10 کالو ماشوم دی هغه یې مړه کړ، د 10 کالو ماشوم یې کینئ، د 10 کالو ماشوم یې چې دی پاسئ، او هغه ته په ټایم باندې خوراک میلاویږي. دغه شانتې مونږ هم یو. ښه مونږ پیزواني یو، او مونږ به که چېرې پیزوان هم وشلو، نو بیا نو قرآن وایي که دا پیزوان د شریعت وشلو، نو والذین کذبوا بآیاتنا، څوک چې زما د آیتونو دروغجنتیا کوي، نو دوی لپاره جهنم دی. نو الله دې خیر کړي، الله دې مونږه د جهنم د عذابونو، د آخرت د عذابونو مونږ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.